ماهواره بیماری کې زنانه روجې نشي نیولی، قرآن نشي راغستی او مونځ هم نشي کولی. او کمې زنانه چې په رمضان کې بیماری راله نو دا خو د الله د طرفه ده. دې زنانه ته د پوره رمضان د روجماتو د پیشمنو د عبادت اجر او ثواب الله پری ورکوي. پری دا د خفه کېږي نه، پریشانه کېږي دی نه چې دا خو ډېره د ثوابونو میاشت شوه او ما باندې بیماري راله او اوس چې کوم دی زه مونځ نشم کولی، تلاوت نشم کولی یا نور څه عبادت نشم کولی، دا خو ما ته جوړ زه بدبخت یم یا بدنصیب یم. نه نه، خویندې دې دا شکونه نه کوي، دا دې سره د الله د طرف نه احسان دی. ګورئ بیماری څوک راولي؟ دا خو الله راولي. نو که بیماری راله نو پریشانه کېږي دی نه، دې وخت کې د روژه نه نیسي چې رمضان ختم شي او دا پاکه شي، د روژې نه پس دې بیا قضا را وګرځئ. د دې قضا بیا وروستو لازمي ده، خامخا به یې کوي. او که بیا هم نه وه بیماره وه، ټیک نه وه د روژې نه پس، بیا یې فدیه ورکولی شي. خو دا مسایل زده کړو او داسې زنانو ته بدبخته نه وایو. یو مسله شته، بعضې زنانه ډېرې دینداره وي او هغوی وایي چې روژه راځي زه د روژو دپاره ګولۍ خورم، د ډاکټر نه د وقفې ګولۍ رالی. نو دا ګولۍ زنانه استعمالولی شي چې بیماری مې رانه شي. کومه زنانه احتیاطاً ګولۍ استعمالی د رمضان نه مخکې چې زما رمضان کې بیماری حیض مې رانه شي، نو دغه ګولۍ شریعت کې جایز دي. دا مسایل د شرم نه دي. ګورئ ډېر خلک دې باندې ځان نه پوهه کوي، مولوي صاحب په منبر دا وایي او مولوي صاحب یې په لوډ سپیکر وایي او بعضې کسان د دې نه خبر نه وي، په ګناه کې واقع شي. نو ګولۍ استعمالولی شي. څوک حج لځي یا عمرې لځي او یا د رمضان د روژې دپاره دوایي استعمالی ګولۍ، اگر چې ډاکټري لحاظ سره، طبي لحاظ سره بدن له صحت له صحیح نه دي دغه ګولۍ، خو بیا هم د شریعت په رو سره دا جایز دي، داسې کولی شي. دا ګولۍ استعمال دا جایز دی. نو زنانه هغوی به روژه نیسي. دغه رنګې تراویح، دغه رنګې تهجد، پیشمنۍ روژمات او ختمونه به کوي. که بیماري راله بس خو د الله د طرفه ده. که دا بیماری نه وه، عامه بیماری وه، نو ستن والی شي، ډریپ خیجولی شي.